السلام علیکم ورحمت الله. یو محترم ورور وای یو سړی که د غلا شی اخلي یا یې واخیسته وروسته ورته پته ولګېدله. محترمه چې اول نه تا ته پته چې دا د غلا شی دی نو د هغې اخیستل جایز نه دي او نه د هغې نه یو فایده اخیستل چې دی جایز دي. او که چېرته درته معلومه سوه د اخیستلو نه وروسته درته معلومه سوه چې دا د غلا شی دی نو بیا به بیرته چې د چا نه اخیستی دی هغه ته به یې واپس کوئ، خپلې روپۍ به ترې اخلئ. یا خو به بیا داسې کوي که چېرته دوکاندار نه و معلوم یا چې چا نه اخیستی و هغه سړی نه پیدا کېده اصلي مالک ته به یې واپس کوي. که د اصلي مالک هم نسو پیدا کولی، نه چې د چا نه اخیستی و هغه سړی پیدا کېده، نه چې اصلي مالک و هغه یې پیدا کېده، نو بیا به د مالک د طرف نه صدقه او خیرات چاته ورکوي، یو فقیر و محتاج ته به صدقه کوي. د هغې استعمال او د هغې ګټه تا دپاره جایز چې دی نه دی. والله اعلم. بسم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو محترم ورور وایي چې یو سړی یو چا باندې مال خرڅ کړي، بیا دا سړی د دوکاندار ته وایي چې دا په کوم ریټ چې دې راکړی دی دا په دغه رسید کې چې دی ته د هغې نه زیات ولیکه. شی په لس واخلي، دی چونکې د یو کمپنۍ یا د یو NGO یا یو د ادارې نماینده دی نو هغه ته وایي چې دا ریټونه ته جګ ولیکه، نو هغه اضافه پیسې دی ځان ته اخلي. نو محترمه دا سړی خو چې دی خیانت کوي او غلا کوي، او چې دوکاندار ورسره دغسې دا ریټونه ورسره ولیکي نو دی هم ورسره په غلا او په خیانت کې شریک سو. نو دوکاندار ته خو فایده ونه رسېدله خو ګناهګار څه په غلا کې ورسره شریک څه، نو داسې کول چې دی شرعاً جایز نه دي. وعلیکم السلام. یو محترم وایي که یو سړي په مانځه کې شک سي او د چې ما 2 کړي دي یا 3 کړي دي، نو دې کې مسله دا ده که دا سړي ته شک پرېوځي نو دی به طهاري او سوچ به کوي چې یاره په کوم طرف باندې د غالب ګماني، نو بیا به همغه دا حسابوي. که یې 2 طرف ته غالب ګمان و نو 2 به حسابوي، او که یې 3 طرف ته غالب ګمان و نو 3 به حسابوي. او که چېرته د یو طرف ته تیقن نه وي او غالب ګمان یې نه وي نو بیا به دی بنا علی الاقل کوي. د دې مطلب دا دی چې د 2 رکعته کړي دي یا که 4 و 3 کې شک نو دی به وایي چې ما 3 کړي دي، یا به 4م ورسره یو ځای کړي او اخره کې به سجده سهو وکړي، نو دې سره به د لمونځ کامله شي. بیا که وروسته ورته پته ولګېدله ده ته یقینا د دا یقین و چې یاره ما 3 کړي دي یا ما 5 کړي دي، بیا به مونځ دوباره کوي.